اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن یو ډیر اهم ټاپک په دې باندې به یو څو خبرې کوو. اکثر خلک موږ نه دا تپوس کوي چې زما د ډسک مسله ده، نو موږ وایو چې په دې باندې دا بیمار لږ په خپله پوه شي چې لږ دته دا مسله څنګه ده او د دې څه ټریټمنټ کیدی شي. اکثر به تاسو اورېدلي چې خلک وایي چې زما ملا ډسک چې دی نو هغه سلیپ شوی دی یا پرولیپس پکې شوی دی. نو آیا اکثر خلک موږ نه تپوس کوي چې دا به ټیک شي، زه به ټیک شم؟ نو د دې باره کې دوه درې خبرې دي چې په هغې باندې بیمار ځان پوهې کړي، نو دا ډېر هغه ته به اسانه شي. دا ډسک چې دی دا څه شی دی؟ دا څنګه چې زمونږ د ملا دا مهرې دي، دا اډوکي دي د یو بل له پاسه داسې پراتی، د دې اډوکو په دې منځ کې چې کوم دا څوک ورته غوښه وایي، څوک ورته کرچې وایي، نو دې ته اصل کې دا د ډسک. نو دا لاندینې چې کوم د ملا دا اخري مهرې دي، چونکې په دې باندې دا ټولې مهرې یو بل له پاسه پرتي او دا ټولو نه اخري دي، په دې باندې ځکه په دې باندې لوډ هم ډېر زیات دي. نو دا معمولی لږ زیات وزن اوچتولو سره یا داسې زیات خوږېدو سره یا اکسیډنټ سره دې سره هم دا ډسک چې دی نو دا شا طرف ته سلیپ کیدی شي. اوس په دې باندې چې بیمار ځان پوهې کړي چې لږه دا ډسک سلیپ شي، نو دې څه وجې څه وشي دې سره چې کله دا ډسک سلیپ شي نو دې سره دې خوا چې کوم د خپې ته دا رګونه راځي، کوم نروس چې دي نو په دې باندې پریشر راشي. چې په دې باندې پریشر راشي نو هغې سره کوم ته چې موږ شیاټیکا پین وایو، لکه د خپې ته بیا درد راځي، د ملا دردي او لاندې خپې ته راځي، نو بیا د هغې علاج پکاري. اوس دې کې بیمار یو خو چې په دې باندې ځان پوهې کړي چې ډسک سلیپ ټیکېدل او د بیمار ټیکېدل دا دواړه ځان له بېلې خبرې دي. اوس که موږ نارمل خلکو ته هم ایم آر آی وکړو نو په هغې کې به هم په لسو کې به د څلورو یا د دریو کسانو چې دی ډسک سلیپي، خو هغه ته به هېڅ تکلیف نه. نو مطلب هغې د ټیکولو څه دغه نشته چې یو بیمار ته څه تکلیف نشته، نو د هغې څه ضرورت نشته چې هغه د دې ټریټمنټ وکړي. کله دا ډسک سلیپ شي او په نر باندې پریشر زیات شي، پریشري او هغه ته دردي، نو د دغې علاج پکاري. عام خلک ورته څوک دا وایي چې دا غوښه راغلې ده. بل اکثر دا تپوس کوي خلک چې د اپریشن ماله پکار دی د ډسک او که نه دی پکار. نو د دې جواب دا دی چې لکه اپریشن چې دی نو هغه د تکلیف پکار دی، لکه څنګه چې ما ووایي چې دا به نارمل خلکو ته هم څه حده پورې ډسک سلیپ ای، خو چې د هغه په نر باندې د هغه په دې رګونو باندې پریشر نه دی غورځولی او هغه ته تکلیف نشته، نو دې کې د اپریشن څه ضرورت نشته دی. او دغه شان زیات تر تقریبا 95% خلک چې دي نو دا دي دا تکلیف چې دا هم کنزرویټیو ټریټمنټ یعنی دوایي سره او څه ورزشونه دي هغې سره دا ټیک شي. نو ځکه که فرض که نه ټیک کېږي او تکلیف ډېر زیات وي او هغه ته د خپې دا درد هم ډېر زیات وي، نو بیا په دغه صورتحال کې دی له اپریشن پکار دی. اپریشن اکثر خلک وایي چې دی کې به څه چل کېږي، زما نه به دا ټول ډسک لر کوي، که ډسک لرې کړي نو دا به څه چل کېږي. هغه داسې نه وي. دې ته کم مایکرو ډایسیکټمي چې ورته وایي، دا کم ډسک یا کومه دا غوښه چې شا طرف ته راغلي نو صرف هغه مایکرو هغه پورشن ته لرې کړي، نور ډسک تاسو په ځای باندې نو هغه پورشن ته لرې کړي، نو په نور باندې پریشر کم شي. یا ورسره لیمینیکټمي ورته وایي، لکه د دې اډوکي یو پورشن هغه هم ورسره لږ غونته کې کټ کړي چې د دې نر باندې دا پریشر کم شي، نو ستاسو تکلیف کم شي. نو په دې دغه کې چې بیمار تکلیف دوایي سره او ورزش سره نه ټیکېږي او تکلیف ورته ډېر زیات وي، نو بیا الله په هغه صورتحال کې دې له اپریشن پکار دی. دویمه خبره دې سره چې کومه زیاته ضروري ده هغه دا ده چې لکه وزن اوچتول چې دي خاص کر د دې نه ورسره احتیاط پکار دی. بل ګرځېدو کې د دې عام نارمل واک کې خو ډېر څه پرهیز نه وي، خو خاص کر په پوڼو باندې ختو او کوزېدو کې نو په دغې کې ورسره احتیاط پکار دی. نو دا یو څو خبرې وې چې مونږ تاسو ته د دې ملا د دې ډسک په باره کې کولې. شکریہ.